او پیرامیډیکل سټاف د صداتانی اس ایچ او د ام اس ډاکټر واجد علي شاه بې عزتۍ پر ضد احتجاجي لاریون ویستلی وو او مطالبه یې کړې ده چې د اس ایچ او پر ضد دې کوټلي ګامونه پورته کړي شي. تفصیل ګورو د اقبال حسین اقبال په دې رپورټ کې. د تحصیل هیډ کوارټر اسپتال ساده د ام اس ډاکټر سید واجد علي شاه په قیادت کې ډاکټرانو او پیرامیډیکل سټاف د ساده پولیس تانی اس ایچ او رشید او د دې باډیګارډ پولیس اهلکارانو پر ضد احتجاجي ریلی ویستلی و. احتجاجي ریلی د اسپتال نه تر ماویا چوک ساده پورې راغلی وو، کوم چې د رشید اس ایچ او او د دې باډیګارډ اهلکارانو پر ضد نارې وهلې. د ډاکټرانو وینا وه چې تیره ورځ په ساده ښار کې ځینې نامعلومه تنانو په ډزو شفیق نومي یو تن وژل شوی و او ملزمان په تخته کې بریالي شوي وو. مړی خپلو خپلوانو ساده هسپتال ته راوړو. څه وخت پس د ساده پولیس تاني اس ایچ او رشید او د دې ګارډ هسپتال ته راغلل او د مړي په پوسټ مارټم یې ورسره تکرار شروع کړو. د ډاکټرانو وینا تر مخه رشید اس ایچ او د هسپتال ام اس ته لاس واچولو. د دوی وینا وه چې د اس ایچ او غلط اقدام پر ضد دوی او پی ډي او ایمرجنسي بلاک احتجاجاً بند کړو او د احتجاجي ریلی په ویستلو مجبور شول. د ډاکټرانو وینا تر مخه د ډي پی او محمد قریش سره د کامیاب مذاکراتو وروستو دوی او پی ډي او ایمرجنسي بلاک دوباره د مریضانو دپاره خلاص کړو. د دوی وینا وه چې ډي پی او دوی ته ډډګیرنه ورکړې ده چې 3 ورځو پورې به د اس ایچ او او د دې ګارډ پر ضد ګامونه پورته کولی کیږي. ولې ډاکټرانو دړکه کړې ده چې کچرې د رشید اس ایچ او او د دې ګارډ پر ضد کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د احتجاج په هکله د یو ډاکټر وینا وه صاحب والی دی هغه نه علاوه پیرامیډکس کوم ورسره وو هغه ټایم کې کلاس 4 وو هغو باندې هم ګزارونه کړي دي. موږ حکومت نه دا مطالبه دی چې ډاکټر ته د حفاظت ورکړی شي، تحفظ د ورکړی شي. یعنې داسې بیا اداره نشي چلېدلی. دې وجې نه ټول خلک دلته راجامع دي. د اس ایچ او رشید موقف هم مخې ته راغلی دی. دا وایي چې په اسپتال کې د پوسټ مارټم لپاره ډاکټران په اسپتال کې موجود نه وو. کیمرامین محمد باسط سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، ساده ضلع کوروم.